رمضان المبارک په ټولو میاشتو کې افضل میاشت ده چې څنګه دا میاشت افضل ده په دې میاشت کې آخرنۍ عشرم په دې میاشت کې ډیره زیاته افضل ده. دې میاشت ته عزت هم ملو شوی دی د شب قدر د وجې نه. اول خدا چې په دې میاشت کې الله تبارک و تعالی قرآن مجید نازل کړی دی. حدیث کې راځي امام غزالی رحمه الله نقل کړی دی وی بنی اسرائیلو کې یو سړی د هغه شمعون نومو وی زر کاله هغه د الله په لار کې جهاد کړی. بل یو روایت کې راځي ابن جریر طبری رحمه الله فرمایي وی حضرت حزقیل علیه السلام حضرت ایوب علیه السلام وی دا شانتی د نورو انبیاء تذکره به چې کله کېده نو وی پدې کې صحابه کرامو به وی چې یا رسول الله اغي د عبادت زکه دومره زیات کول چې د اغي عمرونه ډیر زیاتو. نو یا رسول الله کاش چې زمونږ عمر دومره زیات وي نو مونږ بم داسې عبادت کول بلکې د دینه بم بهتر عبادت کول. نو په هغه کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې څنګه دا او فرمایل نو صحابو دا خواهش پیدا شو. نو دې کې حضرت جبرائیل امین راځي چې څنګه جبرائیل علیه السلام راغه او خوشخبری او یا رسول الله د صحابه کرامو ته تاسو وایي چې تاسو خپه کیږئ ما ستاسو عمرونه لږ دي خو الله د هغې په عوض کې تاسو له یو تحفه درکوي. په دې کې دا مکمل صورت را نازلیږي انا انزلناه فی لیلة القدر. مونږ دا قرآن په دې لیلة القدر د عزت په دې شپه کې را نازل کړی دی. بیا وی وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. نو علما لیکي وی دا زرو میاشتو نه بهتره ده. نو څومره بهتره ده هغه د الله په نزد الله ته معلومه ده د هغې د زیات بهترې پته هم نه لګي چې څومره الله غواړي انسان له د هغې موافق اجر ورکولی شي. د دې خصوصیات دا دي چې اول خو قرآن په دې کې د لوح محفوظ نه نازل شو آسماني قرآن آسماني دنیا ته. بیا هغې نه وقتاً په وقتاً باندې چې نازلیږي نو هغه 30 کال عمر کې په رسول الله مبارک نازل شوی دی. دویم خصوصیت دا دی چې په دې کې لږ وخت عبادت الله ته په ډېر هر څه باندې قبول دی. یو ټیم سړی ودرېږي یو شپه ودرېږي نو زر میاشتې اجر الله دې بنده له ورکړي. بل دا زر میاشتې دا برابر دي د 10,000 ورځو. نو څومره لوی اجر انسان له الله تبارک و تعالی په دې کې ورکوي ځکه د دو عمر لږ دی خو مسافت په دې کې دی ډېر زیات تیزی سره لاړ شي چې دی 40 کال عمر یې 40 کال دا 10 ورځې دی په دې آخرنۍ عشره کې عبادتو کې او لیلة القدر شپه وموندي نو څومره لوی اجر الله دې بنده له ورکوي. بل خصوصیت دا دی چې په دې کې جبرائیل امین او فرشتې د ځمکې ته راځي. ځمکې ته چې راشي بندګانو ته دعاګانې کوي یا چې کم تقدیر راتلونکي رمضان پورې د دې بنده لیکلی شوي هغه فرشتو ته حواله کوي نو هغه تقدیر هغې ځان سره راوړي. په یو حدیث کې راځي وی جبرائیل امین په دې ورځ باندې خلکو سره مصافحه کوي لاس په ملاویږي. وی علامت دا دی چې دی وخت کې د انسان دا وجود وی داسې ذک شانتی شي او وی د دې انسان عبادت ته خواهش شي زړه نرم شي او وی د سترګو نه اوښکې لاړې شي نو وی دا د هغه د مصافحې علامت دی. په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی کم سړی چې په دې شپه باندې د ماښام د ماسخوتن لمونځ جماعت سره وکړي او د سحر لمونځ جماعت سره وکړي وی داسې ده چې دی ټوله شپه ودرېده. مور عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به وی په دې آخرنۍ عشره کې ډېر عبادت کولو د مخکینې عشرو په نسبت باندې. او په بل روایت کې راځي وی خپل تهبند به مضبوط کو او وی د شپو به ویښ پاتې کېده وی خپل ازواج مطهرات به هم د شپې پاسولو چې پاسه عبادت وکړي په دې شپه کې نو وی د دې عظمت د دې قدر ډېر زیات دی.
روایتونه ثابتېږي چې دا په آخري تاک شپو کې شب قدر موندلی کېږي چې کمې اخرنۍ 21مه 23مه 25مه 28مه خو اکثریت مونږ په دې اشتباه کې پراته یو چیرې مخکې روژه مونږ نه تلې ده میاشت هم غلطه کتلې ده اعلان غلط شوی دی نو هغه شک نه ویستو په وجه باندې نو چې د اخرنۍ پوره 10 ورځې عبادتو کې ګوره مونږ خو ډېر زیات کمزوري یو هغه شانتې اعمال نشو کولی چې څنګه د عباداتو حق دی نو چې دا 10 شپې چې مونږ الله ته ودرېږو که پوره نشو ودرېدی څه ګرانه خبره هم نه ده 10 شپې الله ته کېناستل خو ګرانه خبره هم نه ده او بیا دویمه خبره چې مونږ په دې اخرنۍ عشره کې ماسخوتن مونځ جماعت سره وکړو د سحر مونځ جماعت سره وکړو سره پښمني لاس هم پاسې لږ مخکې پاسې دی او 2 رکعاته دی وکړو نو الله په دې هم تعالی اجر درکړي د دې علامت دا دی چې په دې شپه باندې به دا شپه به ډېره زیاته صفا وي بل موسم به معتدل وي نه به ډېره یخني وي نه به ډېره ګرمي وي او انسان ته به په دې خوشحالي ملاویږي علما یو لوی علامت دا بیان کړی دی وی چې په دې شپه باندې وي کم سړي ته د عبادت توفیق داسې ملو شو چې خشوع خضوع اطمینان سره وکړه او د زړه منور دی او عبادت ته شوق کېږي وي بس دا د ليلة القدر شپه ده بعض خلکو علامات بیان کړي دي چې په دې باندې ونم سجده کوي دا شانتی رڼاګانې پکې راځي نو خپل علامت دی خو بهتر علامت دا دی چې په دې شپه باندې انسان ته خشوع خضوع توفیق ملو شي بس دا د دې شپې علامت دی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وی یا رسول الله کدا شپه مې اوموند په دې باندې زه څه عمل وکم کومه دعا وغواړم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي وی ای عائشې وی کله دې دا دعا دا شپه دې اوموند نو دا دعا وکړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا الله ته معاف کوونکی او معافي خوښې موږ سره د رحم او د عافیت معاملو کې علما وی دا داسې جامع معنی دعا ده چې په دې کې د دنیا او د آخرت ټول ضرورت هر څه په دې کې راځي په دې شپه کې یو 4 کار په ځان باندې لازم کی په دې اخرنۍ عشره کې دا 4 کار ضرور کوي اولنې خدا چې د خپل وسعت مطابق صدقه ورکوي څومره ستاسو استطاعت ته 10 روپۍ ورکولی شي 20 روپۍ 100 روپۍ څومره وي د ماښام مونځ نه پس د تاسو صدقه ورکوي سحر مونځه پورې دویم کار په دې کې د ماښام نه دا شپه چې بدلیږي نو اسلامي تاریخ سره د ماښام نه بعد بدلیږي نو ماښام مونځ نه بعد یا ماسخوتن مونځ نه بعد 2 رکعاته نوافل کوئ نو دا داسې ده چې تاسو که دا شپه پکې راغه نو داسې ده چې تاسو اتیا الف شهر زر میاشتې په عبادت او اتیا کاله 4 میاشتې دا راځي نو دومره تاسو دا صدقه هم ورکه دومره تاسو دا نوافل هم وکړه بل په دې اخرنۍ عشره کې دا تراویح مه پرېږدئ مونږ اکثریت په دې کې لټ شو د اخرنۍ عشره مونږ په فضولیاتو کې تیر کو حالانکه حدیث کې راځي رسول الله مبارک به په دې شپه باندې ډېر عبادت کولو د مخکینۍ عشرې په نسبت باندې دا عشره به ډېره د هغه د عبادت دپاره وه او بل که نور څه نشئ کولی نو خامخا د ماسخوتن او د سحر مونځ جماعت سره کوئ دا 4 کاره په دې 10 ورځو کې وکړې نو الله تبارک وتعالی به مونږ ته د دې عشرې چې کم فضیلت دی د لیلة القدر کم فضیلت دی نو هغه به مونږ ته رانصیب کړي مونږ به ترې نه محروموي